أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 99 اور 102 آیتونو مطالعہ انشاءاللہ مجھے کو ورستو درس تسلسل کا مجھے اگرو نو آگے کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی دما پیغمبر چې کله هم قوم ته راغلی ده او بیا هغه خپل حجت پې پوره کړې ده او بیا کله د ما د عذاب فیصله شوي ده، یعنی تاسو چې بار بارې چې کله بورځي او دا به کله شه، دا خو دومره ټیم شو ته هر وخت دا خبرې کوي، خو په دې ځان پوه کوي کله چې د ما عذاب راشي بیا د عذاب په موقع کې ایمان رڼن هیڅ فایده نه لري. د هغې دپاره د فرعون مثال یې ورکړی، البته یو داسې قوم مثال یې مستثنا کړی ده چې هغه قوم یونس هو، خو هغې کې هم الله تعالی دا وایي چې هغه قوم یونس کې وجوهات دا وو چې یو طرف ته خو ټیک ته نبي ولاړو، خو بل طرف ته قوم هم رجوع شو، قوم هم هر شي سره ځنونه الله ته وغورځولو، نو الله معاف کړو، هغه الله تعالی هغې ته موقع ورکړه. اوس نن آیتونو کې فرمایي ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا، چې کچېرې د تا د رب خواهش دا وای، مشیت دا وای چې د ټول مومن او فرمانبردار ایمان والا او فرمانبردار جوړ شای، كلهم جميعا، نو سارے نو ټول اهل زمین بو ایمان راوړی وای، قبول کړی وای. دلته کې یوه خبره ده، هغه دا ده چې نبی محترم صلی الله علیه وسلم اکثر و بیشتر بو ډېر فکرمندو او فکرمند بو، خواهش به همو. د دې ذکر سوره انعام کې ډېر شدید طریقې سره تیر شوی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به هر وخت پریشان و او نبی صلی الله علیه وسلم به زړه دا غوښتلو چې یاره دی د قوم ایمان ولې نه لري، دو باندې که چې ته داسې نه شي چې مهلت ختم شي او دا باندې عذاب را نه شي، وایه دا ولې بل طرف ته ځي. نو دغه فکر او دغه تشویش او دغه غم به هر وخت نبی صلی الله علیه وسلم ته لګېدلی. نو داسې کې الله تعالی یوه اشاره ورکوي چې ولو شاء ربک لآمنه، کچېرې د تا رب دا غوښتی چې ایمان راوړی من فی الارض کلو، څه ځمکې کې څوک هم دي کلهم جميعا، چې دا ټول فرمانبردار شی او ټول د ایمان والا شی، نو دا کار خو الله ته هېڅکله هم ګران نه و، هېڅکله هم ګران نه و. الله تعالی هغې کې مثال ورکوي سورې تحریم کې ډېر کې چې ګوره د الله مشیت بلو، الله انسان پیدا کړی دا او د انسان ته یوه مرضي ورکړې ده، یو اختیار ورکړی ده، د الله یو خپل حکمت و، یوه خپله یوه دنیا یې جوړوله او هغې دنیا کې دغه انسان پیدا کو، دته یې وسایل ورکو، دته یې د دې تمام نعمتونو نه یې ډک کړلو او هر څه یې ورته ورکو، بیا دغې انسان ته اختیار ورکو او اختیار یې څه شي ورکو چې ته څه کوې آزاد یې، او دوی لارې ورته وښیلې، هدایت او د ضلالت دوی ډې لارې ورته وښیلې. اوس دغه اختیار انسان ته ورکړی چې ته په هدایت لارې څې یا ته په ضلالت لارې څې. نو دغسې مثال الله تعالی سوره تحریم کې ورکړی ده چې که دا کار وای نو دغسې خو ګوره د دې ما به خپله دا پیدا کړي وای، څنګه چې ما یو مخلوق آلریډي پیدا کړی د هغه د فرشتې او د هغو بارې کې سورې تحریم کې لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، چې هغه
داسې مخلوق ما پیدا کړی چې هغه صفت دا ده چې هغه د الله نافرماني کوای نشي کوي نه کوای نشي وغی فرمان بردی کوي عمل کوي په هر هغه کار باندې چې څه زه حکم مې کوم نو بیا به ما داسې کړي وای خو ما دا نه کولو ځکه چې انسان او د فرشتې معامله بېله وه انسان ما دې پر پیدا کړی چې زه دا وګورم بیا بل ځای کې الله تعالی سورة ملک شي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا چې د انسان خو ما دې پر پیدا کړی چې زه دا وګورم دا موت او دا حیات مو دې پر چې دا زه حیات کې وګورم چې دا څه عمل کوي او موت کې هغې پوښتنه ته نه وکړم دا موت او زندگی پیدا کړي باندې دې پر ده لیبلوکم ایکم احسنو چې دې ذریعې سره زه امتحان واخلم د هر انسان چې هغه څه عمل کوي الله دې ښه عمل توفیق مشترکي لہذا دلته الله تعالی فرمایي ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا کچېرې تا رب دا غوښتلی دا خواهش وای نو روی زمین کې چې څومره انسانان دا به ټول فرمان بردار وای دا به ټول تابعدار وای دا به ټول دی الله دا مشکل کار نه و الله ته داسې مشکل نه ده دا یو قسم نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکوي چې تا ته دې ته فکرمند کېږه ما تا ځمې چې کوم کار دغه کړو مخکې ورته فرمایي افانت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین آیا ته به زبردستی کوي یعنی خلک به مجبوروي په ایمان باندې داسې نه و چې نبي صلی الله علیه وسلم خلک واقعتا مجبورولو نبی صلی الله علیه وسلم خواهش خو خو لیکن د که بس چلیدلی یعنی خواهش دومره حد ته رسېدلو او غم دومره حد ته رسېدلی و چې که چیرې د نبي صلی الله علیه وسلم په اختیار کې څه داسې طریقه وای چې ما هغه هم اختیار کې خو چې دی ایمان راړی دلته الله تعالی هغه انداز اختیاروي او بل دلته کې داسې نه ده چې نبي صلی الله علیه وسلم رښتیا څه کوتاک راخستی او ډنډه تورې راخستي او ټولو پسې داسې هم نه وه خو هغه انداز داسې ده چې نبي صلی الله علیه وسلم فکرمند و او هغه دا غوښتل چې څه طریقه اختیار کړم نو الله تعالی همیشه یو انداز ده په قرآن کې دا ځای په ځای چې خبره نبي صلی الله علیه وسلم ته کوي خو اوري په ټولو باندې چیرې تاسو نبي څومره شدید خواهش لري چې تاسو به سیدې لرې راشئ څومره او الله ورته وایي چې ته هېڅ خواهش تا ما لره تا کار چې کوم دغه تا کوه د دې مقصد دا ده چې نبي چې کوم کار و هغه تاسو ته رسوي تاسو ته خپل دعوت یې ورسولو او بالکل حق ادا کو آخري حد حدود ته هغه رسېدلی ده د دغه دعوت تاسو ته رسونې دپاره او تاسو ایمان طرف ته راوستنو دپاره دغه نبي بې انتها کوشش کوي حتی چې په د غم کې د خپل ځان ګلاو کړل د خپل ځان غم کې گرفتار کړی ده مسلسل فکرمند ده د باوجود چې الله ورته چې ته مه کوه فکر دا د تا کار نه ده دا خو د ما کار ده چې زه چاته هدایت ورکوم ما کان لنفس وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله حال دا چې هر ذی نفس چې دا هغه ایمان نشي وړلی هدایت نشي غوښتلی پر چې الله اذن نه وي نو دلته گویا کې دواړې خبرې یو طرف ته نبي صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکوي چې ته بې فکره شه ته کار چې کوم د هغه بس ته هغه کوه او وروسته یو هغه کې تېر شوی ده که نه چې ته مستقیم اوسه بس ته خپل دعوت جاري ساته بقي کار خو د ما ده زه چاته توفیق ورکوم او د ما د توفیق انداز څه ده دلته الله تعالی چې د ما د توفیق انداز په دې بنیاد نه ده چې بس اندازون چا باندې تقسیم وکړم پاسه نه یو دغه غونې هغه محتجین وي که نه بیا د هغه والا خوراکونه راړي بیا دغه سره غورځوي بیا څوک ورپورې جګړې کوي چاته څه میلاو شي چاته ډېر میلاو شي چاته نه میلاو شي د الله په تقسیم کې داسې حساب نشته ده ډېر حکمت سره کوي چې چاته څه ورکوي د حکمت په بنیاد ورکوي دا ګوري چې کم یو نفس کې خواهش ده کم یو نفس کې تعصب نشتا هردرمی نشتا بغض نشتا اور یا د تعصب د باپ دادا طریقې هغه مینه محبت یا نشتا یا دادا چې پوی دی په دې خبرې خو هغوی یو فیصله کړي چې نه مو د قبلونه ځکه چې دا قبول کړي بیا د دنیا دغه رکاو چې دا به موږ لاس نه وځي نو لہذا د بنیاد باندې د الله شان دا ده چې الله یایي چې زه نه ورکوم توفیق هغه ته یعنی هغه ته توفیق نشي میلاویدی وما کان لنفس دا خو د الله توفیق ته چې هغه غواړي نو هغه ته به میلاو شي ان تؤمن الا باذن الله
چې د الله د اذن نه بغیر هغه ته ایمان نشي میلوېدلی او هدایت نشي میلوېدی لکه څرنګه الله تعالی بېشمار نعمتونه انسان ته ویر کړي او د تمام نعمتونو الله تعالی څه قوانین جوړ کړي هغه نعمتونه تعلق استلی شي چې هغو نعمتونو دپاره ته هغه صلاحیت پیدا کړي هغه وسایل پیدا کړي چې کوم وسایل استعمال کړي او هغه نعمت تا ته میلاو شي دغسې د هدایت او د ایمان ملویدن د تا د خواهش په مطابق تا هغه دپاره کوشش په مطابق تا هغه دپاره جدوجهد په مطابق تا او چې دا ته څومره خواهش وي څومره تا کوشش شي مغمره به تا ته ایمان میلویږي مغمره به تا ته هدایت میلویږي دا خبره ده چې د آیات کې الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره حاضر وقت کفار مکه ته هم او د موجوده ریتی دنیا تمام پڑھنے والا چې څومره دی هغو ته دا ده چې دا هدایت نشي میله الا باذن الله دی الله اذن نه علاوه ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون او بیا لای چې ویجعلو بیا دی الله شان زده دی الله طریقه دا ده دی الله طریقه دا ده چې هغه چې څوک الله ګندګي چې یجعل الرجس یعنی ګندګي چې علی الذین په هغو خلکو لا یعقلون چې عقل نه کار نه خل مقصد دا ده چې عقل شته عقل نورو شیونو ته استعمالوي که چېرې دا هدایت نه حق عقل نه استعمالوي نو دې مطلب دا شو چې بل طرف ته د باندې د عقل باندې ګندګي چي د عقل باندې ګندګي چي یعنې دا خواهش دا نه لري دا فکر د دې نه کوي دې ته هېڅ د دې غم نشته د دې جدوجهد نه کوي د دې خواهش نه لري لہذا بیا الله تعالی څه کوي چې هغه باندې ګندګي چي ګندګي مطلب دا چې مسلسل دغه ذهن او دغه زړه او دغه خواهش په داسې شیونو کې ډوبي چې بیا هغه ورته میلوي شي موږ ګورو بېشمار خلک داسې دي چې هغه چې کله په بدرایي او په ګمراهي کې ډوبي بیا هغه ته وګوره چې هغه کوم ځای ته ورسي او بیا کله چې هدایت کوشش وکړي یا کله غوش کلاو کړي حق یې دپاره سترګې کلاو کړي کتنو دپاره بیا دته الله تعالی هدایت ورکړي دته الله تعالی هدایت ورکړي نو دغه خبره ده چې ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون چې الله تعالی به ګندګي چي په هغو خلکو باندې چې هغه د هدایت طلبګار نه وي هدایت غوښتنې ولا نه وي ویلي چې هغوی خپل عقل بند کړی وي هغه عقل چې الله بیر کړی ده هغه یې د حق قبلونې دپاره او د حق پېژندګلۍ دپاره هغې کې سوچ بچار دروازې ټولې بند کړي وي بیا دې وجې نه الله تعالی هغه باندې ګندګي چې الله دې موږ وسدي الله دې موږ ته هدایت نصیب کړي الله دې موږ ته فهم نصیب کړي الله دې موږ ته قرآن فهم رایت نصیب کړي الله دې دین فهم نصیب کړي او رب کریم دنیا بھر کې دین اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل حصې چونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې چېرته کې مسلمانانو باندې تکلیفات وي فلسطین وي کشمیر وي رب کریم ته هغوی ته ازادي نصیب کړي او رب کریم ته ورته سکون نصیب کړي خپل وطن ورته نصیب کړي امریکا او اسرائیل ناکام و نامراد کې هغو تمامو منصوبو کې چې د مسلمانانو د خپله کې بې اتفاقۍ سبب جوړیږي رب کریم مسلمانانو ته اتحاد و اتفاق نصیب کړي رب کریم دنیا بھر کې چېرته کې بیماران ټول بیمارانو ته شفا ورکړي رب کریم بېروزګارو ته روزګار ورکړي او چا روزګار د ټولو ته روزګار کې بیا برکت واچوي بیا اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي رب کریم چا نور حجتونه پورا کړي چا باندې قرضونه اعلان کړي رب کریم ته رحیم کریم د موږ څومره عزیزان رشته داران دې دنیا نه لاړ دي رب کریم ټولو ته مغفرت نصیب کړي رب کریم قبرونه دي نور نه منور کړي د جنت ته بغیچو نه بغیچه ورته وګرځوي رب کریم ته رحیم کریم موږ دا دعاګانې قبول کړي رب کریم مرګ پرې موږ ته اطاعت نصیب کړي مرګ ورته موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي د قبر د عذاب نه آخرت تکلیفاتو نه حساب کتاب سختیو نه موږ ټولو ته پناه نصیب کړي رب کریم د